وای ما ورته وی کو ستاسو خوښې نو زه به مور کره لاړه شم لږ وای راته وی چې زه ستا خوښه د لاړه شم وای زه رالمه او مور نه مې تپوس وکړو چې دا خلک زما په باره کې لګیا دي دا خلک صحیح وای وای هغې وی چې الله ته پته ده خو کومه زنانه چې خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وي او بنې یې وي نو خامخا ورسره حسد کوي او دا خبره داسې ده وایي زه ډېره زیاته غمجنه شوم او په ژړا شوم اوښکې مې چېرته وچېدې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم وایي په کوټه باندې ناستو تلاوت یې کو هغه هم راکوشو هغوی هم تپوس وکړو وایي ما ورته وویل چې زما په خلک زما په باره کې داسې خبره کوي وایي هغې ووی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ووی چې په ځان باندې رحم وکړه خفه دی پلار یې دی زه وایي واپس راغلم خو وایي ټوله شپه زما سترګه نه اوچېده او خوب راله چرته راتو د خوب رانجه مې وایي نه دي پورې کړې عایشه ابی رضی الله تعالی عنها بیان فرمایي وایي په دې کې زه ناست وم د خپل پلار سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره او د خپل مور ام رمان سره ناست وم په دې کې رسول الله مبارک راغی او ما ته دا خبره وکړله چې کو تا چرته دا خبره ستا په باره کې رښتیا وي او دا خلک څه وایي دا ټیک وي نو الله ته توبه وباسه او الله پاک توبه ویستونکي خوښوي او کو دې دا کار نه یې کړی نو موږ ته څه په ووایه عایشه رضی الله تعالی عنها بیان فرمایي وایي ما مې مور ته وی چې جواب ورکړه که زما د طرفه جواب ورکړه وایي هغې وویل چې زه څنګه جواب ورکړم زه څه ووایم نشم جواب ورکولی وایي بیا مې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې پلار مې دی چې زما د طرفه جواب ورکړه وایي هغوی هم راته وویل چې څنګه جواب ورکړه وایي زه ډېره زیاته غمجنه شومه او وایي خوش او حواسو مې دومره کار پرېښودو چې رسول الله مبارک ته مې فرمایل چې رسول الله مبارکه کو زه داسې ووایم چې ما دا کار نم دی کړی نو زما په باره کې خلکو دا خبره مشهوره کړې ده نو ستاسو به زما باندې اسم یقین نه راځي اگر چې دا کار ما نه دی کړی او الله ته پته ده او که زه ووایم چې دا کار ما کړی دی نو تاسو به یقین وکړئ خو الله ته پته ده چې دا کار ما نه دی کړی خو وایي زه به دومره ووایم چې زما حال د هغه چا په شانتې دی نو وایي د یوسف علیه السلام د پلار نوم یعقوب علیه السلام رانه هیر شو او یعقوب علیه السلام مې یادو نو وایي دا ډېره غمنانه د یعقوب علیه السلام نوم هیر شو او ومې وی چې زما مثل په مثل دا ابي یوسف دی د یوسف علیه السلام د پلار په شانتې دی چې په صبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون چې زه به صبر کوم او الله پاک نه امداد غوښتلی شوی دی په هغه څه باندې چې تاسو بیان کوئ خو ډېره زیاته غمجنه شو او سترګې مې نه وچېدې د اوښکو نه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا بیان فرمایي وخت را باندې نه تېرېدو روز تر ورځه مې غم نورم زیاتېدو یو میاش دغه شانتې دا سلسله شروع وه یو میاش بعد
رسول الله مبارک باندې به چې کله وحی نازلېدله نو رسول الله مبارک به وایي کو جمع و بم پر رسول الله مبارک باندې خولې راماتې وي نو وایي د وحی کیفیت رسول الله مبارک باندې طاری شو او رسول الله مبارک چې کله د هغې نه فارغ شو نو وایي د رسول الله مبارک لومبي الفاظ دا و چې ابشري خوشخبری واوره یا عایشه چې تا ته دې زیری وي او خوشخبری واوره الله رب ذوالجلال ستا په باره کې براءت نازل کو لس آیات ستا په براءت کې نازل شو او رسول الله مبارک په مخ مبارک باندې خوشحالي راغله رسول الله مبارک وایي چې کله ماته دا الفاظ وي نو وایي مور مې راته ووایي چې ورپاسه رسول الله مبارک له شا به ورپاسه او د رسول الله مبارک شکریا ادا کا وایي ما په دقه ټیم کې ووي چې نه ورپاسم او د الله نه علاوه د بل چام شکریا نه ادا کو د تصوف په اصطلاح کې دیتا د وجد حالت وي علامہ محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله هغه دا دلیل نیولې دی د وجد د پاره چې عائشه رضی الله تعالی عنها باندې دا وجد دا وجد کله د ډیر زیات عشق د وجد الله سره راتلی شي په بنده باندې تصوف والا به پويږي صوفیه کرام به پويږي په دې باندې بیا چرته بحث عائشه رضی الله تعالی عنها بیان فرمایي وای زما په باره کې چې الله رب ذوالجلال دا آیاتونه نازل کړه ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم هغه خلق هغه جماعت چې تا بهتان باندې راته کړې په عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تاسو ګمان مکوئ چې دا تاسو د پاره بد دی بلکې ښه دی ځکه قرآن نازلېږي بهرحال عائشه رضی الله تعالی عنها بیان فرمایي وی رسول الله مبارک باندې زما په باره کې قرآن نازل شو خو وی زما دا ګمان نو چې رسول الله مبارک باندې با قرآن نازلېږي وی دا خو مې یقینو چې الله به زما براءت بیانوي ځکه چې زه صفا وما ما غلطي نه وکړې ما ګناه نه وکړې وی دا ګمان مې نو وی زما دا ګمانو چې کیدی شي رسول الله مبارک خوب وویني یا ورته په نور څه طریقې سره دا ښودلی شي خو وی زه د الله نه په دې ډېره زیاته شکر ګزاره شوم چې زما په براءت کې الله رب ذوالجلال قرآن نازل ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم دا پورا رکو د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په براءت کې الله نازل کړله دا ولی نازل شولا دا ولی نازل شو دا براءت الله رب ذوالجلال ولی وکو یوسف علیه السلام باندې بهتان ولګېدو زنانه په بهتان ولګو وې دا زمانه د زنا مطالبه کړې ده الله رب ذوالجلال د براءت د پاره د پاکی د پاره یو معشوم گویا کو او هغه معشوم وي چې تاسو وګوره ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين چې تاسو قمیص وګورئ کو د مخ کې نشلیدلی وي نو بیا خو هغه د دروغجنو نه دی او دا د رښتینو نه ده او کو قمیص د شان نشلیدلی وي نو بیا هغه رښتینی دی او دا دروغجنه ده په مریم علیه السلام باندې بهتان ولګېدو الله رب ذوالجلال پغې کې خپل معشوم عیسی علیه السلام گویا کو او په جبه د عیسی علیه السلام سره د مریم علیه السلام بهتان الله رب ذوالجلال ختم کو قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا دغه تمام الفاظ عیسی علیه السلام ادا کړ نو د یوسف علیه السلام براءت په معشوم باندې
د مریم علیه السلام براءت په ماشوم باندې، خو چې کله د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبي باندې بهتان لګي، امام قرطبی رحمه الله بیان فرمایي وای الله رب ذوالجلال په ماشومانو باندې د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها براءت نه بیانوي، الله رب ذوالجلال په خپل د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها براءت بیان. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، دا تمام رکو الله رب ذوالجلال نازل کړله د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په براءت کې. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را ولګیدو او کوم خلکو چې په دې کې حصہ اغسته وا، چې په هغه کې مستح صحابي بدری صحابي د غلطی ته شوی و، حسان بن ثابت د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق دی او عمده شاعر دی. واحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء، دا اشعار د حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دی. دا هغه نم غلطی به کې صادره شوی و. یو د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها خور وی رسول الله مبارک به دا تپوسونه کول، مفصل واقعا ما مختصر وکړه، ډیر نکات دی کې پاتې شو. نو د زینب بنت جحش نه به کې تپوس کړو چې دا څنګه ښځه ده، عائشه څنګه ښځه ده؟ وی زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی مبارکه ده. وی هغه وی چې رسول الله مبارک استا بیبی ده، خیر دی پکې، نیک ده، دې کې شر نشته او دې کې بدیت نشته. خو د دې خور حمنا بنت جحش را ولګېدله او هغې زما په باره کې بد الفاظ ویلي وو او دغه دوه صحابه مو پکې رسول الله مبارک تپوسونه کړي وو، داسې نه چې خبره هم په دقه ځای پرېښودلی شوې وه. عایشه رضی الله تعالی عنها بیان فرمایي وایي دوه کسه نور دي، یو اسامه رضی الله تعالی عنه دی او وی یو رجل آخر دی. محدثین وی دا رجل آخر ځکه یاد کړی دی، دا رجل آخر چې بل سړی وی ځکه یاد کړی دی چې د هغه د عایشه رضی الله تعالی عنها په باره کې کم الفاظ ویلي نو د عایشې رضی الله تعالی عنها نو خوښ شوی. اسامه رضی الله تعالی عنه ته وی دا څنګه ښځه ده؟ وی رسول الله مبارک ستا بیبي د منګه پکې د خیر نه علاوه څه نه دي لیدلی او نیکه بیبي ده. او دا بل رجل آخر څوک علی رضی الله تعالی عنه. نو علی رضی الله تعالی عنه نه آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو وی دا څنګه ده؟ رسول الله مبارک ته علی رضی الله تعالی عنه بیان او فرمایل وی رسول الله مبارک استا د پاره د بیبیانو څه کمې دی او طلاق ولا ورک استا د پاره خو بیبیانې ډېرې دي. په دغه الفاظ عایشه رضی الله تعالی عنها ته ناخوښه ولګېدل. نو ځکه عایشه رضی الله تعالی عنها چې دا حدیث نقل کوي نو دا د نوم پکې په رجل آخر سره اخلي، دا الفاظ په ډېر زیات بد ولګېدل چې علی رضی الله تعالی عنه آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان فرمایي چې رسول الله مبارک طلاق ورکا. عایشه رضی الله تعالی عنها د صحبت نه محروم کېدل، د رسول الله مبارک دا تعلق نه محروم کېدل دا عایشه رضی الله تعالی عنها ته ډېر ګران معلوم شو. د علی رضی الله تعالی عنه نوم په خوله باندې نه اخلي، د زما په مخ کې زما په باره کې داسې خبره کړې ده. بهر حال درې کسان دقه وو، دوه صحابي او یو صحابیه. نو چې کله حکم نازل شو دوی ته یې ګواهان پیش کړي. طریقه دا ده چې په چا باندې د بهتان ولګو، چا باندې د دعوه وکړه ګواهان به راولي. قرآ دې نه وستل، د شریعت حکم دا ده چې دوی ته به کوړې ورکړې کېږي. نو رسول الله مبارک دغه درې واڼو ته کوړې ورکړې. او په یو روایت کې راځي چې عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق هغه ته 2 کرته حد پې جاري، یعنی اتیا یو سل شپېته کوړې ورله ورکړلې. دغه درې چې دي دوی بیا توبه وکړه، مخکې هم مخلصین خو غلطي واقع کېدی شي او دا په دغه خپل نفاق کې کلک ولاړو د توبه ونښکله. الله رب ذوالجلال بیان فرمایي وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم. یاد اوساتئ
یاد اوساتئ د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې تاسو کم الفاظ ادا کړل، د هغوی د بیبي په باره کې کم الفاظ ادا کړل. وتحسبونه هینا، تاسو دا ګمان کو چې دا سپک دي او دا دومره څه خبره نه ده. وهو عند الله عظیم، خدا د الله په نسبت باندې ډېره لویه ګناه وه چې د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاکی بیبي باندې بهتان ولګېدو. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره سخت تکلیف ورسېدو، عائشہ رضی الله تعالی عنها ته دومره سخت تکلیف ورسېدو، دا د څه د وجې؟ د بهتان د وجې. اوس بهتان څومره عظیمه ګناه ده، په دې باندې به انشاءالله آینده جمعه خبره وکړو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا کې سمې لفظ مل کول توفیق راکړي، خپل رضا خپل دیدارم نصیب کړي، حرمین شریفین دارم نصیب کړي، هر کارم د خپل رضا د پاره وکړي. لس بیماران دي ته شفا ورکړي، څو قرضداران دي الله تعالی د قرض نه خلاص کړي، چا روزګار انشاءالله حلال روزګار ورکړي، چا اولاد انشاءالله اولاد ورکړي، چا نارینه اولاد انشاءالله نارینه اولاد ورکړي، حیا ژوندم نصیب کړي، بې حیا نم وساتي، بې عزتۍ نم وساتي. یا الله چا څه مشکلات دي تمام مشکلات حل کړي، یا الله چا شریعجات دي تمام شریعجات پوره کړي. د خپل ملک ته دعا کوي الله پاک پکې امن قایم کړي، د امن جنډې پکې الله پاک وخوځولي کړي. دین محمدي سره څوک هم امداد کوي په هر جمع کې الله ته حافظ او ناصر شي. دین محمدي ته څوک هم نقصان رسي په هر جمع کې الله تینیس او نابود کړي. یا الله کو په مسلمانانو کې الله ته ورته هدایت کړي، په د هدایت لایق نه وي الله هغوی نیس او نابود کړي. یا الله زموږ د مدارس حفاظت وکړي، یا الله زموږ د تبلیغي مراکز حفاظت وکړي، یا الله زموږ د سنگر د مجاهدین حفاظت وکړي، یا الله زموږ د خانقاګانو حفاظت وکړي. چا څه مشکلات تمام مشکلات حل کړي، چا شریعجات تمام شریعجات پوره کړي. مردگان د اهل اسلام څومره وفات شوي تمام کامل مغفرت نصیب کړي. خصوصا زموږ د دې کلي د ګوهر ماما د رور او د راجولي تر مخکې ورځو کې وفات شو، دعا کې یاد کړي الله پاک مغفرت نصیب کړي، قبر جنت د باغچو نه باغچه وګرځي، وارثانو ته صبر جمیل ورکړي. بل زموږ د دې کلي د یار محمد دی او دغه د ګلزار اجي دی د ټیکادار دی مور وفات شوی وه، دعا کې یاد کړي الله پاک مغفرت نصیب کړي، قبر جنت د باغچو نه باغچه وګرځي، وارثانو ته صبر جمیل ورکړي. مردگان د اهل اسلام څومره وفات شوي تمام کامل مغفرت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک.